تعلیم رڼا ده چې تعلیمي ادارې څومره سیوا کیږي نو دومره به ماشومانان د پاکستان د روښانه مستقبل ستوري جوړیږي. هم په دې سلسله کې نن په مدین کې د سمارټ سټنډر په نوم د ادارې آغاز شوی دی. په دې موقع باندې راغلي مېلمنو د خپلو خیالاتو اظهار په دې انداز وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه خورالو د سکول ته د سکول اولنۍ اوپننګ سرمنی وه، مونږ په دې کې شامل شو. مونږ چې دا پروګرام وکتو نو دا پروګرام ماشاءالله ډېر ښه دغه دی. د دې مشر سره زه میلاو شوم، د دې چې کوم هیډ ماسټر صاحب دی، نو مونږ ته پته ده زمونږ ماشومان اکثر په دې کلاسونو پسې دا غونه چې تلیدلي او په دې کته سکولونو کې دا پروګرامونه یي. نو زه ډېر خوشحاله شوم چې یاره دا ماشومان په دې خپل کلي کې په دې خپل کور کې لکه دا زموږ یو کور دی دلته راځي او د یو قابل لکه څنګه چې وجاهت سره دی د هغه د نور سټاف مونږ ډېر زیات شکرګزار یو چې هغو ډېر زیات قابلان دي په دې خبره کې چې یاره هغو دا دونه پلانینګ او دا دونه پروګرام د پلی ګروپ د ماشومانو دپاره کړی. مونږ ته هغو څه دغه وښو خپل د کلاس مونږ ته وښو چې دا صرف د فی الحال د پلی ګروپ دپاره دی. د پلی ګروپ د 3 میاشتو نه د 6 میاشتو پورې به انشاءالله په دې کې ماشومان دغه کوي. نو مونږ ټولو خلکو ته دا درخواست کوو، دا خواست کوو چې یاره ستاسو څونه ماشومان دي نو هغه تاسو دلته داخل کوئ په دې ځای کې، انشاءالله چې د دې به ډېره زیاته فایده او مونږ به هم کوشش کوو چې زموږ څونه ماشومان دي چې مونږ دې اکیډمۍ ته راولو. دې الرحمن الرحیم. زه د وجاهت صاحب ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې هغه د پلی ګروپ ته سکول دلته کې کولاو کو او په دې کې زموږ ماشومان به راځي، د دې نورو خلکو ماشومان به راځي، د دې سره ډېر ښه تربیت کیږي د ماشومانو او د ټولو ته مونږ دا خواست کوو چې خپل خپل ماشومان په دې کې داخل کړي. دا د 3 میاشتو نه 6 میاشتو پورې کورس دلته کې په دې کې او په دې کې هغه ماشومان په دې خبره باندې عادت شي چې زه اسکول ته ځم او د دې سره شوق پیدا شي. دا ډېر زبردست یو کار شو په دې ځای کې او موږ د هغوی شکریه ادا کوو چې هغوی دا پروګرام ته دې ځای کې شروع کړو. چونکې دا ماشومان چې څه دا به اکثر د ښکته سکولونو ته لاړو، هلته کې به دا دغه پروګرام و، دلته کې نه و. دلته کې دوی دا کولاو کو زموږ برفور دا کوشش چې څونه زموږ د لاسه کیږي چې موږ د دوی سره ملګرتیا وکړو، دوی سپورټ کوو چې دا پروګرامونه نور هم دلته کې سیوا شي. نو زموږ ماشومان به د دې سره انشاءالله ډېر زیات قابلان شي. بس دا ډېر زیاته د خوش قسمتۍ خبره او خبره په مدین کې خو اسی سکولونه ډېر زیات دي، خو چونکې داسې اداره چې کوم د هغې بنیادي مقصد او ایجوکیشن کله چې بنیادي نو ته بې اخوا نور هر څه کولی شي. نو دا یو بنیادي ضرورت و دلته په مدین کې داسې دغه نو سکولو چې هغه د ماشومانو ښه کیر وکړي، تربیت وکړي او په دې باندې ډېر زیات خوشحاله یو. او زه هم د خلکو ته دا وایم چې تاسو د دې سره ښه پوره هیلپ وکړئ، ښه کوآپریشن وکړئ، ځکه چې دا یو داسې اداره کولی شوه چې د دې نه به د بچو مستقبل جوړېږي. نو پورته بیا اسان دي خو بنیاد روان دی. دا یو ډېر ښه دغه دی په خاویو کې رایي، خو چونکې دلته نه وه، دلته په مدین کې پس دا د اداره کولاو کړه. موږ د ډېر زیات مشکور یو او ستاسو هم مشکور یو. تاسو والله ډېره زیاته مننه، ډېره مهرباني. ډېره مننه ریاض. زه خو ډېر زیات خوشحاله شوم چې په هوم سټي کې داسې یوه اداره چې د هغې مقصد چې دی هغه د ماشومانو سکلز راچوتول دي. نو دا یو ډېر ښه انیشیټیو دی چې انصار صاحب د واغستو. زه هغوی له په دې باندې مبارکباد ورکوم او دا یو کوالټي ایجوکیشن به دوی ورکوي. نو خلکو له هم پکار ده چې د داسې ادارو نه چې دی فایده واخلي او خپل ماشومان چې دی هغه دلته داخل کړي. را سره د دې ادارې مشر میان سراجي صاحب موجود دی، د دوی سره هم په دې اړه خبرې اترې کوو. انصار بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو ناول خو زه ریاض صاحب ستاسو شکریه ادا کوم چې راغلی او زموږ سیسټم یو خپل کتونکو ته وښودو. زموږ اوس اصل کې د اداره چې کومه ده دا خو یو پلی ګروپ کولاو کړی دی. د زیاتر فایده به د دې نه هغه خلکو ته لکه چې پیرنټس چې دي لکه مور او پلار هغه دواړه جابونه کوي زیاتر، ځکه چې د هغو ماشومان چې کوي د 3 نه 5 کالو پورې ماشومان، ځکه په دې کې د ماشومانو دونه خیال ساتلی چې ایون دا ماشوم ته پکې پیمپر هم اچولي، هغې له پکې لنچ هم ورکولي، دلته به ماشومانو د کېږي، دلته به ماشومان لبې هم کوي. نو مونږ وایو چې مونږ داسې یو ماحول پرووایډ کړو لکه نور خو صرف په مدین کې که تاسو وګورئ ګیر چاپېره نو لکه ډېر ښه ښه ادارې او سکولونه شته. خو مونږ داسې غوښتله چې مونږ یو داسې سیسټم شروع کړو چې چېرته کې د 3 نه د 5 کالو پورې یا د 4 کالو ماشومان چې د هغو هم مونږ ښه نګراني وکړو او هغه یو اکټیویټي بیس لرنینګ زده کړي. د کدی وخت کې چې کوم ماشومان نه په گیمز کې زیات انټرېسټډ دي په نسبت د بوکس، نو موږ زیات کوشش تاسو کړی موږ ټول گیمز راوړي دي چې دا گیمز په ذریعہ باندې به دوی لرنینګ کوي. لکه فور ایگزامپل یو بوک دی نو بوک موږ سره پزلز دي
چې BOOK نه بي له به او ورځي کې به له نه ورځي نو دې ماشوم سره به دې سره دا به هم درته به سپلنګ زده کړه به هم کېږي ورسره چې مطلب بي له به او ورولي بیا به بل او ورولي بیا یې نفس ورله کې ورولي دویم دا د به سره ذهن هم شارف کېږي شارپ ذهن به هم کېږي بل دا د به کریټیو مایند به هم شي د دې سره او دا چې ماشوم به بور کېږي نو بل دې نه علاوه موږ سره دلته کې به سټاف فیمیلي هغه دی چې د ماشومانو به صحیح نگراني کوي ځکه د میل دپاره د نگراني کول چې کوم دی چې د ماشوم ته لکه پیمپر اچول شو ماشوم له خوراک ورکول شو دا د میل دپاره داسې پوسیبل نه ده نو دې وجې نه سټاف چې دی نه موږ سره فیمیل دی او هغې الریډي ټرین سټاف دی په دې سیسټم کې الریډي هغې ټریننګ کړی دی چې د ماشوم به کیر څنګه کوي نو د دې وجې نه ما غوښته چې داسې یو سیسټم زه په خپل کلي کې کولاو کوم ځکه ما خو ښکته په سټیز کې لیدلي دي پټ آباد کې اسلام آباد کې پېښور کې خو ما چې دا سیسټم زه خپل کلي ته هم راوړم او دلته هم زه داسې سیسټم شروع کړم راغی چې زه په خپله باندې پټ آباد کې وم نو هلته کې به اکثر دا چې مور او پلار به دواړو جاب کو نو هغه به لاړو او ماشوم به یې خپل پاتې کو هلته کې پلی ګروپ ته به یې راوړو ماشوم به په پلی ګروپ کې و او دوی به بیا په 2 بجې یا 3 بجې باندې واپس راغلو خپل ماشوم به بیا پیک کو کور ته به لاړل لکه په ماشوم څوک دا ټرسټ هم نشي کولی که نه چې خپل 2-3 کالو ماشوم څوک کور کې چاته پرېږدي یا نوکر ته پرېږدي دلته کې که فرض که ماشوم پاتې شي نو یو اعتماد والا ځای هم دی بل دا چې د ماشوم به د هغې سره ګرومینګ هم کېږي زده کړه به یې هم کېږي د روټۍ خوړلو چل به هم زده کوي د خبرو کولو چل به هم زده کوي ناستې پاستې طریقې به هم زده کوي نو دې وجې نه ما چې دا سیسټم دلته ما وکتل په خپله باندې زموږ سره هم زیات فیمیل جابونه کوي ماشومان چې دي نو هغو ته هم لکه د هغې هلته کې بول هم ګراني بل دا چې ماشوم داسې بل یو غیر ذمہوار کس ته پاتې شي نو د ماشوم تربیت هم صحیح طریقې سره نشي کېدی دې وجې نه ما دلته سټارټ وکړ د ادارې نوم خو سمارټ سټینډرډ سکول دی فلحال زموږ پلی ګروپ دی او دلته کې زموږ مینار مسجد کوس کلی مدین دې سره په زموږ اداره ده او بالکل زموږ آفس کې به سبا نه ایډمیشن سټارټي آفس د سحر 8 بجو نه ماسپښین 9 بجې ټایم پورې راتلی شي او ایډمیشن فارم موږ نه اخیستی شي انشاءالله روان منډې ته به زموږ کلاسز هم سټارټي قدرمندو کتونکو تاسو د انصار صاحب خبرې مو اورېدې او د نورو مېلمنو خبرې هم تاسو واورېدې یقینا چې زموږ نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي د بل پروګرام پورې خپل کوربار یا زحمت له ورکړئ اجازت د ولي الله په امان